بسم الله الرحمن الرحیم. اکثر خلک هغوی دا تپوس کوي چې یاره مونږ هغه ټوت برش استعمالو، ټوت پیس استعمالو. په دې سره چې کوم سنت هغه د مسواک دی یا ثواب د مسواک دی نو هغه میلاویږي او که نه. نو دا خبره هغه په ذهن کې کیږي چې په دې په باره کې هغه اختلاف دی. بعضې وایي چې یاره اهل علم، بعضې وایي چې په دې سره د مسواک ثواب هغه میلاویږي، سنت ادا کیږي، بعضې وایي چې یاره دا نه کیږي. خو دومره خبره ده، دا خبره هغه په ذهن کې کیږي چې کوم هغه سنت د صفایې دي نو هغه په دې سره ادا کیږي، ځکه چې غاښونه هغه ته په هر یو څیز سره صفا کوي نو د سنت د صفایې هغه ادا کیږي. خو چې کوم صفات هغه د مسواک دي نو هغه دلته په دې ټوت برش کې هغه نشته، ځکه نبي علیه السلام چې کوم صفات ذکر کړي چې دا به دونه موټی، دا به د هغه د دغه وي، د لرګي وي، دا به د اونې نه وي، دا به دونه هغه اوږد وي، نو هغه صفات هغه په دې کې نشته. خو البته د صفایې چې کوم ثواب دی نو هغه به هغه دته میلاویږي. بله خبره هغه دوم په دې کې خیال ساتل پکار دي چې دا کوم ټوت برش دی، دا ټوت برش دی کې چې دا کوم ویښته استعمال شوي دي نو دا ویښته هغه د جایز څیز دی او که نه دا ویښته حرام دي. که دا ویښته هغه د حرام څیز وي نو بیا د استعمال هغه جایز نه دی. بله خبره هغه د یو انسان د هغه غاښونه وتي، یو انسان د هغه غاښونه خوږي او هغه مسواک نشي استعمالولی. که مسواک استعمالی نو اوس دې ځای کې هغه د درد رسي، د تکلیف رسي. اوس دغلته هغه د عذر د وجې نه دی وایي چې یاره زه ټوت برش استعمالوم، زه ټوت پیس استعمالوم دپاره د غاښونو د صفایې، ځکه زه مسواک هغه نشم استعمالولی. که استعمالولی مو شو نو بیا به ما استعمال کړو. خو اوس دې ځای کې هغه د عذر د وجې نه زه نشم استعمالولی نو بیا دته چې کوم ثواب هغه د مسواک دی نو هغه به ورته میلاویږي، ځکه دته عذر هغه دې ځای کې راغی. د دې نه علاوه په نورو صورتونو کې صرف د صفایې هغه سنت ادا کیږي، هغه ثواب به ورته میلاویږي. او چې کوم د مسواک دی نو د مسواک هغه په ټوت برش سره نه، هغه چې کوم سنت دی هغه نه ادا کیږي.